قدم دا قدم داسې تر اتو شو غټه غټه چې کله قیامت قایم شي او حضور علیه السلام سفارش وکړي ځکه د امتونو دا جرګې به پیغمبرانو ته لاړې شي آخر کې به حضور علیه السلام ته راشي هغه به د اوو شواروزو په مقدار باندې وخت حمد و ثنا ووایي هغه چې حضور علیه السلام وایي د ما په ژبه دا نه ده راغلی یعنې به هغه وخت کې ما نه خدای خیال کې راولي بیا به الله پاک حمد و ثنا قبول کړي زه درځم نو هغه عرش به راکوشي نو عرش یو خو به په دې ګټه باندې دا ګټه باندې چې جومات مخې ته ده بیا داسې جومات ته ورغی شپېته چې د مدیر ټول مسجد اقصی جومات پکې وړوکی دی یعقوب علیه السلام نه خټو جوړ کړو بیا داود علیه السلام شروع کړو سلیمان علیه السلام هغې دواړه پیغمبران پکې ختم د جومات ته ورغی نو دوه رکعته مونځ جبري علیه السلام وکړو دوه رکعته حضور علیه السلام وکړو اذان لمونځ بیا چې اذان او بیا وقص اقامت وکړه لکه جومات کې خلک جمع کېږي ډېر خلک ناست دي بیا حضور علیه السلام وایي چې نه مانځه ته به څوک مخکې کېږي لکه زما زړه کې دا څوک نو به مصله لاس نه ونیو جبري علیه السلام مخکې شو امام الانبیاء دی او امام المتقین او امام المرسلین دوه رکعته د جمع لمونځ یې